ها چې کله سبق تاسو نه درځي یو ځل دروس شي فو ان شاء الله یادېږي ورته یو ځل ما سره و ان شاء الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه او توجه ضروري ده چې دا یو خپل خو ګورم او یو کس پکې ګډوډ ناسي به زما توجه خرابېږي خو خدای دا بسم الله الرحمن الرحيم جزر رحمه الله علیه د مخارج نورس د صفات باب راوړو الفرید کوم داسې شوی ده عموما چې څومره کتابونه دي همدغه طریقه پکې شوی چې مخارج نورس سره وړي صفات ځکه د دوه سیزو د په تجوید کې ډېر اهم دي یو مخرج او بل صفات مخرج سره خو تعالی دا پته لګي چې دا حرف ما د شوندو نه ادا کو دا حرف ما د مرې نه ادا کو خو چې دا زره ادا کوم نو دا به سخت ادا کوم نرم به ادا کوم نری به ادا کوم غټ به ادا کوم د دې خبرې پته بیا په صفات سره لګي صحیح شو دی وجنه علما کرام فرمایي چې د مخرج مثال د حرف د پاره د تلی پشان دی څه پشان دی لکه تلړی او تا د کاکا ته چې کاکا ماته یو کیلو ټماټر راکا کاکا چې کمنی کیلو کان رواغستو یو طرف ته کی خودو دی خو تعالی سونه ټماټر شي کیلو خیر مراغي کوشش هغه ده چې د برابر کی کم درکې خو زیات نه درکې بهرحال لکه د الله نه یریږي نو هغه بیا وړو کې غټ پکې اخوا دی خوا کې خو ټول برابر کی چې په نشپه کې غټ درکړي او درې پکې واړه کې دي ټول برابر شي دی خو تاسو نه وزن پروتو کیلو دی خو ټماټر سونه شو دی ته مخرج ویل شي لکه تاسو ته ویلي چې بعد کم ځنه دا کیږي یو طرف ته شونډې شوي بل طرف ته سړي بادا یو طرف ته سړي بادا بل طرف ته سړي دوه شونډې نو د با وزن چې کیلو دی د به برابرۍ کې چې دی خواته د ټماټر سکه برابر واچي شونډې یو ځای کې سختې سره تسوي بیا با نو ګویا چې دا مخرج د حرف د مخرج د پاره سدي تلې پشانت دي څه پشانت دي د صفات پکې څه کار دی د صفات پکې دا کار دی چې دا بازي ریړو ول نه دی الله تعالی دې هدایت کی خخ ټماټر چې کوم دی دې طرف ته یخي او ټول خیزان طرف ته یخي نو چې ته ورته ما د ټماټر راکا نو دا زمون خلک د کوشش دا کوي چې ځان ته سم واچو ما نو ته چې یو سم چې نو غدوله په دا خرابونه پکې ور واچي دا څه کوي کنه نو چې اوت لینو اکثریت د کیلو په ځای یو نیم کیلو چولی ویل کې یو نیم کیلو کم د نمړه کیلو ډیر دی نو دا چې کوم سم چولی ته واپس واچي ټول خراب پری دي او شاپر کې دروازه نو چې کور ته لړ شي واده دي کړي نو خزر ته دي سره سو کوم شابه دا واپس یو سا بیا بالته خدای پاکه پدې سو کوم یو غرزو مکنه کټوي کې واچو ما په خبره موزه پویم دا کیسه مې څه ونه کا اوس راځم دي اصل خبره ده د صفت دا کار دی د صفت څه کار دی چې دا د سم ټماټر راچو دا خراب تل لري کوي هغه یې لکه پیسې در کومه او وزن کیلو برابرې سم شي واچوا اوس ته ګوره دا مری د اولی سین غین او بل وسره صدا کی خ اوس خ دا ما دی خو کانی برابر کی خو صفات ما برابر کړي نه دي دغه استعلا ده خو اوس ما خراب لري کو او سم می پکې واچو خبره پويږي د مخرج کار سو تللو بس دا کیلو کان دی کیلو ټماټر سخادي پاک دی خراب دی نه پدې نه پويږي عموما زمو د عام قاریان دغه حساب دی تلاوت خيو بس خا او د مریا ولي سینه دا کی کنه قلقله کی نو داسې کی چې اوس قلقلی خو باقاعده هغه صفات سره هغه کرو کوټه د صفت کار دی کرو کوټه لري کول د صفت څه کار دی صفت کار دا چې خراب او سم دا بیلول یعنی سم سیس پاتې کول هغه تاسو په بعضی کسانو تلې دا کچالان چې خرسي اوما یا د الوګان خرسي نو تاسو خیالي الوګان خرسي مخوبور سي پاغي وینځي او پاکي د صفت دا کار دی چې د الو وینځي پاک او خدا سي چمک مور کی یا دی فروټ ورته ورشه گاډي ورته سیوي او خدا سي چمک توباسي شارشه متیل مور سري پاغي خدي چمک وباسي چې خص زبردست کاری د صفت دغه کار دی د صفت څه کار دی تا مخرج خو برابر کا خدا د نور مزید خاص دا پس راځي په صفت راځي نو چې د انسان مخرجم صحیح وي خو ورسره د صفاتم برابرۍ هغه صحیح قاری وي اسوي که مخارج صحیح وي په صفاتو کې دغه مضبوطیا نه وي نو انا همس کولی شي نه شدت کولی شي نه جهر کولی شي نو طالب اخکاری چې دی
تجوید سره قرآن وي خو مذهب نه درکوي ته ویل که دا غټه پکار ودن ری کا دا داسې پکارو قلقله داسې پکار ود داسې وکا نو تاسو پیژنئ مخرج سکارو د ترې کارو تلل کوي د صفت سکار دی خراب د صحیح نه بیلول دي صحیح دی بیلول دي خراب دی لري کول دي په دې پوه شوي ها عالمانو د صفات جوړ څنګه کا دا اوس داسې علم نه دی چې بس ګنې هغه وی صفات ولکه دا هم شو دا جار شو دا شدت شو دا عالمانو دی باندې ځان تړل چولې دي دغه یو عالم دی دا غنوم دی ابو محمد مکی طالب القیسی دا خبره زم مخکې بار بار تاسو ته کوم د کتاب دی الرعايه هغه کوي وې زه لګېدلې وم دي 29 حروف بسې او د دې می صفات او د دې می علتونه دا معلومول تر دې چې ما د 29 حروفونه 44 صفات را جدا کړ دا فرید کښنا تاسو لیکلي الله مکی سي بو چې 44 دي دا د کتاب دی او په دې حروف کې 44 صفاتونه را جدا کړ او د هغه د پاره چې کم دینو 44 بابونه بیا جوړ کړ هي کې ذکر کړل 44 ابواب ورته ذکر کړ او دا سماونه کو لکه واستوي چې لکه دا جمعات دي کې کم صفت دي نو دې کې خدای صفت ویلې چې تک سپین کلر دی او دونه پکې دی پکې دا خو نشي ویلې چې د حرم نم خيسته دي تاسو ویلې شي نه صفت به کې خودونه بنه کې چې پکې بس نیوی پکې ته پکې وکي هغه ما د حروفو کې صفات رو باسل دي خو هغه معانی او هغه سيزونه په دې حروف کې موجود دي ابا کې څه دي دا نه چې اسمه بغته وشته چې بس دام دی پکې نه داسې نه ده بلکې چې کم سیز می ذکر کړی پکې موجود دي نو دي علماء وکتل په دې حروف کې اصلور سيزونه دي رو باسل یو خو دې ته لکه دغه وګوره کنه لاندې موږ ما ته ګوره تاسو ګورئ سوچ کې تلې دي خبره توکتل چې بعضی حروف داسې دي چې دا ته ادا کېږي کې سا جاری کیږي د کې سا کیږي لکه ګوره اف اوکې تاسو اس جاری کیږي کنه او بعضی حروف چې کتل کې سا نه جاری کېدل لکه دال کې وګوره اد اق اب کې اوکې ب کول شي نشي کول نو دی دا جدا کړه ویل که یو جوړه پکې دا جوړه شو چې دینه څه جوړیږي صاحب کې څه جاری ده او څه پکې څه ده بند ده دی یو جوړه کا خو ویل که بل شي پکې ګورو بل یو قتل چې بعض حروف کې आवाज جاری دي بعضو کې لکه ګوره از اوکې او بعضو کې आवाज نه جاری کیږي لکه قاف راوړې اق ودرې ده وته د اعتراض کول شي قاری سه اس اش دا هم आवाज دی او تا وختي موږ ته دا ساده اش دا څه دي आवाज دی کنه از ال اس دا ټول आवाजونه دي نو ته پکې څنګه چې دا ساده आवाज ما وینا موږ ته چل راضی کنه تاسو دی غوږ کې ګوته کې دی اوسو کې اس اوسو کې از فرق محسوسوي ها محسوسوي په کم کې اوره پیدا وګ چې کم کې دا وګ رپی دا आवाज دی او کم کې چې نه رپی دا څه ده ته د قاضي سه بل معلومول شي کنه زما وګ خوګ دی وګ ته وروړم نو وګ می خوګيږي نو دی پکې یا بل څه دي او علماء ډېر مهنت کړل دي د ماره باندې ګوته کې دي اوکې اس اوسو کې از ها شتا لګي کنه او علماء ډېر مهنت کړی دی خبره ده صحیح شو او موږ تیار پلیټ ته ناسي خپلې ته نوړې کوم دا ګران دي دا ولې سونه مهنت کړی دی خیال مرای دې زموږ د پاره کړی دی چې خلک برازي کمزوري بوي او هغه ته موږ دام ظاهر او چې आवाज کم دی او سا کم ده اگر چې دې پر خپل یو سیز ملاويږي یو ماشين دی د موبایل کې ما سره ډېر مودوخ بیا ملري کو د پلی سٹور کې ملاويږي سامسنګ موبایل چا سره وي سنو مې دی هم نه سنو مې دی هغه ماشين اسی بازار کې ملاويږي او د کې سافټ ویر هم دی دا به موبایل کې واچي نو څه چې کړه د ته یو حرف کې ساوي نو هغه کې د ریزز دا بل شانتي وي او چې کا आवाज یو زر زر داسې شي وي تاسو ای سی جی میسیجي چاري دري ولته چې کوي هغه کې بعضی تاسو بر شوي سخته شوي داسې د आवाज او د احساس ریزز وي
خو د دې आवाज دا غټ غټ وي او د سا نری نری وي په هغه ماشين باندې د आवाज او د سا پته لګي خو کته مړه مونږ ماشينان نشو غسته بس پښتو کې مو پوي کنه دا پښتو کې دا پویدل شو ها دا یو طریقه می چرته ویل چې غوږ کې आवाज کې دی د طائف کې یو عالم دی د مصر قاری دی فؤاد بن جابر عبد السلام صدق شان نوم دی او د کتاب نوم دی فتح العلی المجید هغه کې دا طریقه لیکل چې دا غوږ کې بغوته کې دی او چې کوم حرف کې سا روزي نو غوږ ور سره رپی نه او چې کوم کې سا आवाज روزي سره غوږ سګي رپی دا بل طریقه می چرته خود راځي په مری بغوته کې دی دا د شام یو عالم دی يحيى عبد الرزاق الغوثاني داغه کتاب دی علم التجوید احکام النظریه وتطبیقات عملیه په دې الفرید کې دی بایزینو کې حواله راځي دا طریقه خو درې په مری باندې بغوته کې دی کوم کې چې ګوته ربي دا مری ربي دا وازي چې کوم نه ربي دا سوي خاص دا خبره پرې دی اوس دی خپل خبره ته واپس راشي عالمانو سلور خبره تکتلیو چې بازو کې سا جاری کیږي بازو کې سا نو چې سا جاری ده همس دی چې سا جاری ده او چې سا بنديږي دا جهر دی سوسی ذکر کړو سلور یو کې سا جاری و بلکې چې سا جاری و دا څه دی همس چې سا بند ده بس دې په پوه شوي دویم आवाज تا وکړه چې په کوم حرف باندې आवाज جاری دی او په کوم حرف باندې आवाज بند دی نو چې کوم کې आवाज جاری کیږي دا رخوت دي رخوه ولا حروف دي لکه از ها دې کې څه دي आवाज جاری کیږي او په بعض حروف باندې आवाज بنديږي لکه دال باندې وګوره اد دا بیا قلقلی د وجنا بیا و جوړ کیږي بکې اق خو आवाज په بنديږي نو همس کې د سا خبره وا همس کې او رخوت او شدت کې د आवाज خبره ده نو بعض حروف باندې مکمل आवाज جاری دي بعضو باندې مکمل بند دي او بعضو باندې مکمل جاری دي مکمل بند دي دا څه شو توسط شو دې پر پوه شوې لمنه کې څه خبره وا د سا جاری ده او سا دویم کې جاری دي بند دي یا نه بند نه جاری دي مکمل دریم نمبر غي دي ته قتل چې بعض حرف ادا کې د جبه جړته وچتيږي تعلق طرف ته وچتيږي ځکه دا ای کار د قران سره دا ای کار د چا سره دې کې کوشش کولو چې دا حرف جبه وچتيږي نو وچتيږي دومره مهنتونه کړې دي په خوده یقینو کې چې انسان سوچ هم نشي کولای دا امام احمد صاحب معنی نو میریږي الله دې کمې بشي معاف کړي په دې مسله کې اختلاف دی چې دی او د کېدو سره او د سماتيږي کنه ماتيږي د بعض علماء راي ده چې نه ماتيږي د بعض علماء راي څه ده نه زمونږ بعض علماء ورته چې نه انسان ودشي نو دا رګونه ډیل شي نو دې سره کې دي شي د هوا وغیره وزي هغه ځان ته خادم وینځ کینه ولې وجه ما سره خوا کې کینه زه د کېګم چې د سبوی وغیره محسوسه کنه محسوسه دون مهنتونه کړی د علم د پاره د دین د پاره د قران د پاره ځان کړهولې امو خو بساره چې اوس کو مثال په تور او ټول ورځ کړ یو خوا منډه کړ بل خوا تړله او موستان راجو بس خپاره مودو شو وای چې لکه منګ کشمیر پتا کا هغه اسمه نه کړی هغه پنځه مونږه صحیح طریقې سره نه کړی الله دې راته توفیق راکړي چې منګه 100% صحیح مسلمانان شو نو هغه دې ته مقتل ما یو کتاب کته امام مزی رحمت الله علیه هغه کې دغه تعریف کوي داخله کې دغه رازوړند نه ده لحد په خو شي وینا شي وی په خو نه وی نو هغه د دې تعریف کړی دی چې د لحد دغه څنګه ده د لحد دغه نو هغه وی په دې وخت کې چې کم دا زیاده وې دا دې په شانته غوخه ده دا تعریف کې دا خبره لیکل ده دا وخت د بچی نه دی وې دا وخت د بچی په شانته غوخه په تعلق رازوړند دغه د سوي لحد سونه مهنتونه کړې دي او سونه لري اوسیس پسې دي الله تعالی دې وکي چې مونږ دغه حوصله پیدا شي او دغه غیرت مونږ پیدا شي چې مونږ د دین دا کار وکړو زمونه پس کوم خلک روان دي دا شي ورسو دا نه چې بس ګینه مونږ سره هوس دی خو بس مونږ بيزانه پوي کو مخکې چاته نه ورکو نو خبرستو به خلک بیا بس نه پوي خبره پويږي چې ان شاء الله تعالی موږ ځان کې همت پیدا کو حوصله پیدا کو ان شاء الله تعالی صحیح ده که صحیح نه ده تاسو ګوره یو په بازار کې یو رړی والا ولر دي د سار د و بجونواله ته مستنه پوری وي واغله سره ټماټر والے او داسې ټماټر والے او 100 روپے او 1.5 کیلو والے خواګو ترخه والے سونه صفت کې د ټماټرو مرچکی څه شي د 100 روپو چې کم دی او 200 مرچکی کیږي او گاډي ولې سونه تعریفونه کوي د باتینګل څه شي دی
هغه کسونه تعریف کوي ا بنډې د لیلا ګوتی والی او پلان کې و سونه تعریفونه کوي کنه دنیا کې ورته خدای پاک یا ورکی یا نه ورکی یا خدای الله مرضی ده خو آخرت کې سشتا هم چې حلال مال ګډي او الله دوست دی عموما د غریبانو خلک دا چې موږ د زړه پیژنینه ټول ورځ ولاړ قسم دی چې په غسل کې مولاړي موږ د زړه پیژنینه موږ الله تعالی د قران شریف ته کې نو ولې د دینه بهترین کتاب نشته کښته او د الله تعالی دا وعده ده چې څوک د دې خدمت کې دنیا هم خسته کوم آخرت هم خسته کوم نه ده کوي کنه کوي ځکه په حدیث شریف کې راځي چې قران شریف یو داسې دولت دی قران شریف یو داسې دولت دی چې دینه سیوا دولت نشته امام شاطبی رحمت الله علیه فرمایي واغنا غناء واهبا متفضلا ډیر زیات ورکون کې دی الله تعالی د کتاب چې څوک وي عمل وکړي نو چې مونږ دې ته 24 غنټې وبس نو خنه ده یو سړی دنیا د پاره چې دنیا یو بیکار ځای دی دغه د پاره د مرچکو د ټینډو د بینډو د باتینګړو د یو څه تعریف کوي کنه او موږ د الله تعالی کتاب تعریف نشو کولی دا یادول صفات او د قران تعریف نه دی تاسو قران تعریف یادوي نو شپه ورځ ځان باندې یو کې او د کې مهنت وکي ان شاء الله تعالی تاسو نه ډیر څه جوړ شي ان شاء الله تعالی او که تاسو ځان په خبر عمل وکړو نو د یو وخت براشي زما دا خبره به تاسو ته یاد چې واقعي مونږ ته یو بیکاره سړی دا خبره کړې و خدا واقعي او خبره و چې مونږ په عمل کړو صحیح ده نو ګوره یو څه کیسه مساله و ده سا اوس لګ ویښ شي ځکه ما غیرت درکولو خدای دې کې چې تاسو کې پیدا شوي ها یو کیسه خبره و سا په بعض حروف سا سوا جاری و بعضو باندې سا بند و او زه تاسو د پاره دا خبره کوم د تجوید دا غون کورس نه دی په خدای یقینو کا به اسم الله کې زه جنکو ته پڑھاوم بناتو ته 13 ورځو کې دا غون کورس وای الفریدم پوره وای جزریم پوره وای قاعدم پوره وای او دې سره سره مشق او حذر کې 2 سپارې وای په 13 ورځو کې مې یو شاګرد و هغه یو ځل ماته سبق اورولو 100% د تجوید سره ما ته پوښتنه مطابق د تجوید کړو نه مې دې کړې نو مونږه کلی کې کلاس پڑھاولو او هغه ته ما 2-3 کاله سبق خودل وای ته نه ورته نو ځل هغه ټلیفون وکړو مور را سره ناسته ونه ما هغه ته مور ته مې ورکه مې دې ته لک تلاوت وکي چې دی ووري خو مې دې ته بیا دا خبره مو کې چې تاسو ما تجوید سورې زو کې ویلې دي نو مور مې هغه موبایل واغست هغه ته ورکو تلاوت ورته وورولو تقریبا 2-3 ورکو تلاوت ورته مکمل تجوید سره تلفظ سره او لهجه سره بیا مور ورته وی ته دې جنکو ته وای چې تاسو نه تجوید کړی دا کاری سم نه هغه ورته ما صرف ته 13 ورځو کې دا تجوید کړی دی او 15 کشپک کاپی ځان سره لیکلې وي د تجوید د خبر راځي کوم خبرې کوم او که جون وی هغه روري مخ کړو چې ټلیفون کړو وي مولانا صاحب دې زیاده وړمنو کراوله ته به تاسو ته وخیم بیا 13 ورځو کې یو زنانه ذات چې الله تعالی الرجال قوامون على النساء ذکر کړی دي وللرجال علیهن درجه ذکر کړی دا چې سړی د خزو د پاسه هغه په 13 ورځو کې دا خبره زده کولی شي نو چې ان شاء الله تاسو یې په یو سکند کې زده کې خنه ده او تاسو هغه سره مقابله ده چې یو منټ کې تاسو یې زده کولی شي کنه ها یو څه خبره وا سا پس حروف اساس ده او پس باندې سا چې سا په جاری ده سدي همس چې سا په بنديږي زم نمبر د आवाज خبره ده بعضی حروف داسې دي الله تعالی پیدا کړی داسې دي چې ته ادا کې د الله تعالی قدرت ته ځکه یو عالم دی غوي ما نه خبره کله ګډه وډه شو وای کې فایده به وستاسو ښه خو زه بیا خپل خبره تاثیر د نازمه یو عالم دی دا غنوم دی بکر بن محمد بن حبیب ابو عثمان المازنی دی تقریبا 249 هجری کې وفات شوی دی 250 هجری کې وفات شوی دی وی کچاري دا مخرجونه صفاتونه نه وی کنه دا مخرجونه صفاتونه نه وی د انسانانو اوازونه به د زناورو په شان دی د میخ ټولو یو شان आवाज دی د چرګانو ټولو یو شان ته आवाज دی پښوګان ټول څه کوي میو کوي کنه سپی ټول څه کوي او چرته پکې چا په قلقله کې او په سفیر کې کړی دی ها دا ولې دا غي ټولو یو اوازونه د خرونو ټولو یو شان आवाज دی کنه دی ها دا چرګه چې هغه و چې کوم आवाज کوي دا ټول یو شان دی کنه دی کنه سر ملک چې د بانګي پاسې څنګه आवाज کوي ټول یو شان دی کنه دی دا الله تعالی د ټولو زناورو مخرج او صفت یو ګرځولې دي څه ګرځولې دي کچري
د انسانانو په منځ کې مخارج او صفات نه وي د انسانانو به هم دقه شان اوازونه وي څوک به په دې پوهېدل نه چې زما په خېټه درد دی څه وکړم چرګ چاته ویلی شي په خېټه مې درد دی بېګا مې اودس ماتې نه یې شوي او ډاکټر ته یې بوځه چې سره کي دا یو میخې چېرته ویلی دي چې په سر مې درد دی او یو ګولۍ راته راوړه چې سر درد مې ښه شي حالانکې تکلیف ورته یي خو ویلی شي د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې موږ ته مخارج او صفات راکړي دي دا موږ چې په دې یو بل په خبرو پوهېږو د خپل د زړه خبره تاله ویلی شم ته د خپل زړه خبره ما ته ویلی شي دا ولې الله تعالی مخارج او صفات پیدا کړي دا زه نه یم دا علما وي دا الله تعالی قدرت دی جزري رحمت الله علیه ویلي دي په تمهید کې کچاري دا مخارج او صفات نه وي نو د انسانانو خبرې هم د زناورو په شان دی وي د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کول پکار دی نو دی وجنا تاسو یاد وساتئ چې بعض حروف کې د سا خبره ده بعضو کې چې مکمل आवाज جاری دی رخوت چې مکمل आवाज بند دی او چې نه مکمل جاری دی نه مکمل بند دی توسط ویل شم درمیانه تاخير الامور اوسطها نه ډیر خو نه ډیر بد نه ډیر بند نه ډیر آزاد او توسط شو درېمه خبره دې ته سوچ کړی دی چې بعضی حروف مونږ دا کو د جبې دا جړ تلو طرف ته اوچتیږي او دې د استعلاء نوم ورکو استعلاء طلب د اوچتوالي ته وي جبه اوچتیږي صحیح شو او چې جبه نو اوچتیږي د استفال نوم ورکو ثم ردناه اسفل سافلين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ستویل شي سافل لاندې کنه استفال کې جبه لاندې پاتې کیږي استعلاء کې نو درېمه جوړه دا جوړه کا چې بعض حروف موږ دا کو د جبې جړو چتیږي د جبې جړو او د جبې جړو نو چتیږي بس ګور دا ډېر آسان شی دی سا جاری ده سا بند ده आवाज جاری وي جبه چتیږي نو چتیږي آسان دي که ګران سلورم جوړې دي د خیال وکړو وای بعض حروف چې موږ ادا کوو د جبې اکثری سره تعلق سره پیوست شي د جبې اکثری سره لکه اوس ما دا تلی دلته یو ځای کړی دی نو څه کته دی په منځ کې اوبه وباسي نو وځي یا که شپېلیم پکې دلته بیا نو والی شي نشي والی ځکه د ژبې اکثري سا تعلق سره څه ده پیوست شوې ده نو څلورم نمبر جوړه دا ده چې بعضې حروف داسې دي چې هغه د تعلق سره ژبه پیوست کېږي نو پیوست کېدل او زه دې څه دی نه پیوست کېدل خبره پوهېږې ژبه تعلق سره او پیوست کېدل چې پیوست کېږي دا اطباق دی او چې نه پیوست کېږي بعضې حروف داسې دي دا کتابونو ذکر کړي دا ما خپل ذهن نه جوړه کړې ده دا کتابونو نه ذکر کړي دا ما خپل ذهن نه جوړه کړې ده بعضې حروف داسې دي چې دا ته ادا کېږي نو دا په اسانۍ ادا کېږي دا او بعضې حروف په اسانۍ نه ادا کېږي اگر چې دا علماو ذکر کړي دا حروف اصل دی ما ده دا پنځم شی دا دی بعضې حروف داسې چې دا ادا کېږي ګوره په اسانۍ ته وې لام څه وې ته وې فا اوس ګوره ته صاد وې صحیح شوه یا ته با وې نو ته ویلې با ته څه وې با د مخرج کې زور ورکې نو بیا وې وګوره تاسو کې څه کوي لیکن لام وې که څه وې نو څه حروف په اسانۍ ادا کېږي او څه په ګرانۍ منع کېږي خپل مخرج کې به دا پنځه جوړې شو خبره ختمه چې په اسانۍ ادا کېږي اطلاق او چې په ګرانۍ ادا کېږي اسمات د صوم نه دي صوم ویلی شي منع ته روجا سم ګرانه ده والامساک عن الاكل والشرب ورپسې نو روجا کې څنګه انسان منع وي دا رسنه د اسمات کې مخرج کې आवाज منع کېږي مخرج کې आवाज دی وجه ورته اسمات وایي بعضې علماو وي د اسمات معنی چوپ کېدل دي د اسمات معنی څه ده یعنې من اخفش صاحب ته دا قول من هغه طرف ته دی نقل شوی دی خو چې کوم انسان چپ ناس وي هغه ځان د څه نه منع کړي وي خبرونه نو بیا هم د خاموش کې منع کېدل راله ځکه ځان یې څه کړي وي د خبرو نه د اسمات اصل معنی منع ده د اسمات اصل معنی څه ده خو چا خاموش کېدل لیکلي نه یې کې منع ده هغې کې څه دي بعضې علما دي هغې چې دا کوم جیم او نون ماده راځي د دې معنی ده پټېدل پټ لکه ګوره جین مونږ یې وینو جنت وینو یې نو کوم کې چې دا ماده راځي د هغې معنی ده پټ د سترګو نه پټ نو چې کوم کې دا ماده راځي منع کېدل د هغې معنی څه شوه منع کېدل معنی څه راشي اسمات صوم بیا وګورئ پنځه قسمه جوړې شو لس صفات شو سا جاری سا بنده همس جهر आवाज بند आवाज جاری شدت او رخوت او نه بند او نه جاری
جبه جړو چتیږي نو چتیږي جبه تعلق سره پیوست کیږي نه پیوست کیږي او پاسانه ده کیږي او پګرانه بس دغه څنګه شته ها اوس ورته یاد شي ان شاء الله بس لک شانتي وګوره ان شاء الله یاد به درته ها دغه یو خبره ته بس یو دوه کوم نو بس ته ها یو عالم تیر شوی دی په دې الله تعالی لک شکر وباسي چې الله تعالی صالح العقیده پیدا کړی دا ګوره د الله تعالی لک شکر دی په دې عالمانو کې عالم تیر شوی دی او سل کتاب لیکلی سونه سل دا غنوم دی علي بن عيسى بن علي بن عبد الله ابو الحسن الرماني خدا معتزلي او مفسر مشهور مفسر تیر شوی دی دا خبره دی پورې کومه معتزله دا اهل سنت والجماعت نه دي د دې بعضی عقاید د اسی تاسو کولوي ان شاء الله کتابونه علم وکي په دې باندې ځان پوي کې نو دا زمونږ د چې کوم اهل سنت والجماعت دي د غینه نه دي غټ علماء په کې تیر شوی دي دا خبره کړې ده وی کچري اطباق نه وي کچري صفتی نو د طوانه به چې کوم دي تا جوړه شي وا د طوانه به تا جوړه شي وا ځکه چې د طا او د تا هیڅ فرق نشته مګر صرف په اطباق کې دي پس کې دي نو کچري صفت اطباق نه وي طوانه بس جوړ شي او به دا خبره کړې ده کچري صفت اطباق نه وي نو د ظانه به ذال جوړ شي او د ظانه به زکه چې د دوه فرق صرف په اطباق راغلي او کچري اطباق نه وي صفت اطباق نو صاد نه به سین جوړ شي صاد نه به سین جوړ شي نو دی وجنه تاسو الفرید کې ویلي چې صفات درې فواید دي تمایز الحروف حروف د یو بل نه جدا کوي دا موریدل طا او تا پس جدا شو اطباق باندې صاد سین پس جدا شو اوس پوه شوې دویمه فائده تحسین الحروف حروف سره خستکی کې تاسو ما ولوي چې صفاتو کار دادي چې لکه ټماټر دی راغستي او الوګان دی راغستي او خټه ټیمین دی او صفاکي او شړشم تیر په لګي او ستا سبزي وړلو کې خسته ښکاری صفاتو کار څه دي خسته کول د سره حروف خسته ښکاری درېمه فائده دا چې ضعیف او قوي حرف دي سره بدلې ځکه د صفاتو کې څه ضعیف دي ضعیف معنی دا چې زوري نه لکه همس کې څه دي ضعف دي همس ویل شي خطه आवाज ده نو خطه आवाज ده چي دا کمزوري کنه چې نه جوړي اپریشن کړي دا لکه وبره وړي اساسه خبرې کی چې قوي وي اسوي او چې ویل راشه دی خو اسې کنه نو په صفاتو کې څه دي کمزوري دي او څه دي نو چې په یو حرف کې ټول ضعیف کسان ناسي یو حرف دی او ټول پکې تشبانی ناسي نو حرف بسي ضعیف وي کنه او یو حرف سره ټول چې کم دی خط تکړه پهلوانان ناسي حرف بسي اوس په یو حرف کې همس دی رخوت دی استفال دی دا ضعیف حروف دي نو حرف بسي کمزوري وي او یو حرف کې شدت دی سختواله جهر دی اوچتواله دی استعلاء دی په یو لاس سړی دی اوچتای نو هغه څه شو قوي شو کنه نو حرف څه شو اوس دا تا او دا طوا جګړه رااله دا چا دغه قوي کوم یو دا طوا نو تا برابر ځي که طوا برابر ځي دا تاسو په څو پیژنئ چې طوا قوي ده او تا ضعیفه ده اوس مو پیژند د صفات یو فائدہ څه ده نو ته دا ویل شي قاری صاحب مونږ دلته په بانګیانو جنگول استړي شو تر باندې حروف هم جنگي نه حروف در باندې جنگو نه خو داسې چل شي په قران شریف کې چې کله تا مخ کې طوا ور پسې وي قالت طائفه هذه ادغام چې کوي تاسو بس دا تا ختمه کې تا بس کې صرف طوا وای تاسو وای قالت طائفه او دا طوا تر مخ کې او تا رستو کې اوس طوا نشي ختمولې تاسو به وای احط س طوا به وای بیا به تا وای احط دا نه چې احط ونه احط دا حروف الفريد کې موږ ذکر کړی دي او جزريه کې ومراشي وبين الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع روان جزريه کې براشي اوس ګوره چې تا مخ کې وتا ضعیفه وا نو توا ګړز ورکو کنه خو چې توا دې مخ کې شو نو تا کډیرم زور لګاو خو توا نه شو را پرځولې نو دی وجنه توا غټوالي صفت باقی پاتې نو درې فائدې دي تمایز الحروف تحسين الحروف معرفه القوي والضعيف دی باندې پوښوي تعریف شو بل نور خبرې دی به سبا وکړو ان شاء الله